بریکوټ کې د ډي پی او سواد زید مروت خان لخوا د کلی کچېرې یا د کولاو عدالت تابع کړی شو چې پکې ځای خلکو ګڼ شمېر مسایل د افسرانو مخې ته راوړي. کلی کچېرې کې د علاقې معززینو سره د ډي آر سي ممبرانو، سیاسي خلکو او عام ولس هم په ګڼ شمېر ګډون کړی و. په دې موقع عام ولس ډي پی او سواد زید مروت خان ته د تحصیلي بریکوټ سره تړلي مسایل په ګوته کړل چې پکې د منشیات پروشو او په مختلف جرایمو کې ککړ خلکو په حواله سره خبرې اترې وشوې. په دې حواله ډي پی او سواد زید مروت خان کلی کچېرې کې راغلي خلکو ته په خپل وینا کې ویلي چې د پولیسو سره تړلي مسلو د حل کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کیږي او په جرایمو کې ککړ خلکو د لپاره په سواد کې هیڅ ځای نشته او دغه خلک به ډیر زر د سواد نه ضلع بدر کیږي. ما یو صرف د خپل افسرانو ته دا یو احکامات جاری کړی دي چې کله د ډي پی افیس ته راځي نو دا مطلب شو چې دا لوکل اس ایچ او یا د لوکل اس ډي پی افیس دا کمپلینټس نه اړوي ځکه دا دلته ډي پی افیس ته راغلی قدم کمپلینټ تاڼه کې اورېدل شوی و د کمپلینټ په اس ډي پی افیس کې اورېدل شوی و نو دا بدلته نه راتو. لہذا موږ دا چیک اینڈ بیلنس ساتلو کوشش کوو چې هر څوک په تاڼه ته راځي په اس ډي پی افیس ته راځي یا ډي پی افیس ته راځي چې هغې پراپر ریکارډینګ او ایٹ د اینډ اف 1 ویک موږ ټولو خلکو نه پوښتنه وکړو تر فون باندې چې ته تاڼه ته راغلی وې ډي پی افیس ته راغلی وې اس ډي پی افیس ته راغلی وې تا دا کار راوړی تا کار وشو که نه وشو نو هغه چې کوم پرسنټیج موږ ته میلاو شي نو موږ ته پته لګي چې موږ څومره حد پورې کامیاب یو. یو خو دویمه انیشیټیو دا ده. دریم تاسو دې میټینګ نه مخکې ما ډي آر سي سره میټینګ وکړو. ډي آر سي یو بیسیک کنسپټ ده چې دا څو کالو راځي په کې پی پولیس کې شروع ده او ډېر ښې اقدامات کې نو دوستانو ته ما هم دا وویله چې تاسو خپلې فیصلې په ډاډه زړه کوئ. تاسو ته که څه ضرورت دي په تاڼه کې انشاءالله دا به زه درته پرووایډ کوم او که تاسو یو فیصله وکړه هغه فیصله څوک نه ومني او په غلطي باندې نو ما دا بالکل کلیر کټ ډایرکشن چې په هغه باندې اف آی آر درل کېږي او هغه به اریسټ کېږي ځکه چې ډي آر سي ته که موږ امپورټنس نه ورکړو نو دو فیصلې به څوک نه مني. ډي پی او سواد د خلکو نه غوښتنه وکړه چې هغوی د علاقې نه په جرایمو کې ککړ خلک د جرمونو د خاتمې لپاره د پولیسو ملاتړ وکړي. غونډه کې ناست راغلي د علاقې معززین او د ډي آر سي مشرانو د ډي پی او سواد زید مروت خان او اس ډي پی او سرکل بریکوټ ساجد ممتاز خان شکریا ادا کړه او د غونډې په اخیرنۍ برخه کې د ډي آر سي مشرانو ډي پی او سواد زید مروت خان ته روایتي صادر او پکول هم پسر کړو چې پرې ډي پی او سواد زید مروت خان د ډي آر سي د مشرانو او د علاقې د ولس په خټکو کې شکریا ادا کړه. شهاب خان، بریکوټ، سواد.